د یاجوج ماجوج باره کې چې تاسو کوم خبرې اورېدلې دي 90% دروغ دي. 100% 90% دروغ. او داسې یو قوم دی، د دې غوږونه دونه غټ غټ دي، یو لاندې ځان نه خور کړي او بل ځان د پاسه راخور کړي، د یو بوټي د لاندې مشورې کوي او دونه واړه دي چې د مسرور د دانې عمر دي او دونه غټ غټ دي چې انسانان پخله کوي. د یو دریاب په غاړه به تیر شي او هغې نه به ټولې اوبه به داسې څښلي چې بل قوم یې راشي هغه به وایي چې دلته چېرته پخوا اوبه تېرې شوي وي. ټول دا د یهودیانو د عیسایانو څه ده. د یاجوج او د ماجوج تذکره چونکې په تورات او په انجیل کې مونه تورات او د انجیل نه ډېرو مسلمانانو هغه شی نقل کړی دی او صرف د تحقیق لپاره نقل کړی و چې دا کیسې ګورې د یهودیت او د عیسایت دي. هغه راله قصې څه جوړه مولوي صاحب په تقریر کې بیان کړه او تبلیغیانو په ناستې په خبره کې بیان کړه، هغې نه حدیث جوړ څه جوړ شو، حدیث. داسې خبرې نشته. دا د آدم علیه السلام په اولاد کې نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام اولاد کې 3 بچي و، هغه یو هلاک شوی و. 3 بچي چې پاتې شوي نو د هغه یو بچي کې یو بچی چې د هغه کم و نو د هغې اولادو د یاجوج او ماجوج. دومره پورې خبره ده چې نوح علیه السلام نه 3 انسانان پیدا شوي وو، حام، سام او یافس. چې دا پیدا شوي نو د یافس اولاد بیا دغې نمونې ته څنګه راوړی و چې دونه غټ غټ غوږونه شو، دونه غټ غټ لاسونه شو، دونه کچ کچ شو، څه په لاندې تلي څه په باندې تلي. نو یاد ساتئ، زه یو اسانه فارموله درته ښیم چې هغه به ستاسو ډېره په کار راځي. د یاجوج او د ماجوج باره کې چې تاسو هر هغه خبره هغه واورېده چې هغه د انساني طبیعت خلاف وه. انساني طبیعت خلاف دا مطلب چې انسان الله جل شانه موږ څنګه جوړ کړي او د دې خلاف د چا خبره کوله چې دونه غوږونه دي او دي دا چل کوي او دي دا چل کوي، انسانان هم خوري او پیریان هم خوري، ورسه پخله کوي. چې دا خبرې چا کولې دا ټولې به دروغ وي. ان که داسې یو خبره یې کوله چې هغه څه وه د انساني طبیعت د هغې مطابق نو هغه خبره بیټي صحه ده پورې هغې په پته نه لګي تحقیق به کوو چې آیا د قرآن او د صحیح حدیث مطابق دي که نه دي. داسې ډېرې خبرې به تاسو ته میلاو شي او موږ هم خپل تقریرونه ښکلي کوو په دې څیز او ما هم د دې لپاره وکړې تاسو ته پته ولګي چې دا دروغ دي. دې لپاره مې نه ده کړې تاسو ته مزه وایي. دغه د یاجوج او ماجوج قصې په داسې انداز کې تاسو ته څوک دا ټول دروغ دي. څه دي؟ دا دروغ. اسانه خبره ده. آدم علیه السلام په اولاد کې نوح علیه السلام، د نوح علیه السلام 3 بچي وو، د هغې په 3 بچو کې چې کوم یافس و د هغه بیا په اولاد کې یاجوج او ماجوج راغلي. چا په یو کلام کړی دی چې د یافس 2 بچي وو یاجوج او ماجوج، د هغې چې څونه نسل لري ته یاجوج او ماجوج وي. او دغه تذکره دا په انجیل کې هم راغلې ده. په انجیل او په انجیل کې دونه خبره هغه ذکر شوې ده هغه کومه چې قرآن مجید هم ته ذکر کړې ده یا صحیح احادیث مبارکو کې د هغې که د انجیل کتاب پیدایش وګورئ او د هغې په 10م چپټر کې او د هغې په 2م آیت کې خبره وګورئ همدغه خبره یې کړې ده. هم تاسو ته ما ذکر هغې کې بیا د ماجوج تذکره شوې ده، د یاجوج تذکره نه ده شوې. د ماجوج تذکره شوې ده، د یاجوج تذکره نه ده شوې. خو دا انسانانو په انسانانو خو داسې انسانانو چې جګړه مارو او داسې انسانانو چې بس جیب ترا شو لوټل به کول، حملې به کولې په انسانان ته تنګ داسې انسانانو داسې په انسانانو څنګه چې په نورو مخلوقاتو کې په انسان ډاکوانو دا خلک دغه قوم چې ذوالقرنین سره ملاو شو دي وی چې حدیث رکاوټ پکار. دویمه بله خبره چې تاسو کوم اورېدلې ده هغه په احادیث مبارکو کې شته د کعب الاحبار د ابو هريره رضی الله عنهما په روایت کې خو هغه د لاندې درجې د قرآن او د سنت خلاف حدیث دی، د لاندې درجې حدیث دی. او امام ابن کثیر دمشقي رحمت الله علیه دونه غټ کراس راخلي چې دا سره حدیث نه هغه حدیث دا تاسو روزانه دا راځي او دا سټي دا دیوال او دا دیوال راکني او بیا هغه مشر سوی ماقام کې د جنور په وځي راځي او سبا راشي دا بیا سبا راشي هغه هغه نه مضبوط شوی سبا بیا سټل شروع. دا حدیث دی او دې حدیث باندې چې کوم د حدیث ماهرین د غټ کراس پر راخلي دا چیز څه نشته. او بیا مختلف وجوهات بیان کړي چې دا مسلمانانو ته دا خبر را رسېدلې څنګه راځي. اوس امام ابن کثیر دمشقي خو بالکل هغه په کراس راخلي چې دا حدیث مدیث دا غلط دی، دا څه نشته. او چا چې دا حدیث منلی او صرف دا ویلي چې دا ضعیف حدیث دی نو هغې هم څه کړي دي، هغې د هغې دونه عجیبه عجیبه توجیهات بیان کړي او خو دا وایي د قرآن خلاف، بل دا وایي دا د صحیح حدیث خلاف داسې خبرې. ځکه تاسو ته ما وایي هغه انسانانو او دا خبرې د انسانانو نه دي چې کومې کوي یا په دغه حدیث کې چې کومې ذکر شوي دا د انسانانو خبرې نه دي. او یو ورځ به راشي چې بس بیا به د هغې مشر به وایي چې انشاءالله سبا بس راځو سبا راشي دیوال به نه راشي بیا سورې کې قیامت به راشي. داسې خبره نو په کوم ځای کې لیکلي قرآن او صحیح حدیث کې چې یاجوج او ماجوج د دې دیوال به په قیامت کې سورې کېږي. دا په قرآن او سنت کې نشته. د یاجوج او ماجوج راتګ همدغه شان علامت دی څنګه چې دجال راتګ علامت دی د قیامت دا شته. او د دیوال سورې کېدل او د دیوال غورځېدل نړېدل د دې تعلق د قیامت سره نشته.